چې خبره شروع شي کنه دا خبره واوره خبره کې مو خبره ځکه ما کوي چې هلته کې مو موضوعونه بیا خبره کوم او بیا چې بیا زه تا ته اشاره درکړم چې ته خبره وکړه بیا کالي کې بیا ته خبره کوه او چې مو په خبره کې خبره کوي نو هلته کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول امت مسلمه او ټول مسافرو ته ډېر ډېر سلامونه وعلیکم السلام نن د جمعې ورځ ده موږ د سنغاپور په زرغاپور په دکان کې ناست یو او نن یې مو سره جوان د دا مې ناست دی دې ته اوس ته ښه پته ده چې دا زموږ مشر دی د هر کار مو مشر او د جایزو کارونو مو مشر دی د ناجایزو کې چا سره قدم کېدي او نه په ناجایزو کې چا سره لاس صحیح بشک او ټول د الله رضا کارونو کې منډه ترړوي او ټول د الله رضونو کې ګرځي بس رب خوشحالوي او د رب مخلوق هم خوشحالوي هېڅوک ته نظر داسې نه وینم چې کنې د سړي نه څوک خفا وي باقي پیمانه بعد تاسو ته مې د داسې خبرې بسم الله الرحمن الرحیم دیمو ټولو ته لکه زه په هغه باندې په یوه لکه ټولو ته زه په خپل هغه باندې ګورم لکه زه خو تاسو سره په دې پیج باندې اکثر کړی شم زما کلی کوټلي کلان باندې یو کې سکول شبیر په هغې باندې خو نن یا سنغاپور په لایف ویډیو باندې زه تاسو سره میلویږم خو دوی مو خبرې چې دي نو تاسو لکه په خاور سره وګورئ او په خاور ځای واورئ سری خانه کوټلی کلان کوټلی خورد بختې شاکوټ بل د مو د سیمې د موږ د خټکنامې بل د موږ د پښتو د ژبې څومره که نر دي او که ښځې دي نر د موږ ورونه دي او ښځې د موږ خویندې دي زه ټولو ته اول سلام کوم وعلیکم السلام خدای مو آباد لره خدای مو ژوندي لره او خدای پاک مو ما خفه کوه انشاءالله تعالی تاسو سره به مو په شو خبرو او په شو ځایونو کې به مې د ملاقات کیږي نن مازدیګر ته د خیره ساعت 3 بجې به زه تاسو سره په لایف ویډیو باندې زما کلی کوټلي کلان باندې به زه تاسو سره میلویږم او سبا ته بیا یې چادیک دی په هغې کې به درته زه میلویږم رب العالمین دی موږ ته د نیکو هدایاتو کې که څوک په باره که څوک په کلي یې او د موږ ټول مسافر غره پناه او د غره پناه ټول مسافر خدای پاک دې ټول آباد او ژوندي لري امین امین او بله خبره دا چې موږ ټول مسافر چې دي چې ور وړه دي دمره ګاډ واډ په ملکونو پروته دي څوک چېرته دي څوک چېرته دي څوک چېرته دي رب العالمین دې دا ټول کامیاب ساتي او خدای دې بیماریو نه وساتي که څوک په څه تکلیفونو کې وي خدای دې ټولو کې تکلیفونو نه خلاص کړي که چا ماشومان نه وي رب العالمین دې ورته نیکماله ماشومان ویر کړي شبیره که څوک په څه کیس کې ګیر وي یا په څه خبره کې په امبیسیو کې یا په بل څه شي کې نو خدای پاک دې هغې کیسونه وکړي رب العالمین بغیر د لالچه بغیر د هغه نه زه دا خبرې کومه که څوک ډیسیبل ماشومان وي چا په کور کې نو خدای دې هر روغ جوړ کړي او خدای پاک دې موږ په ټولې علاقو چې څومره دي مو دا تاسې د غږ ګورئ د ویډیو ګورئ او څوک یې ګوري نو رب العالمین مو خوشحاله کړه چې تاسې مو ته خبرې مو کار وکړه او تاسې زه څه وګڼلم مو خبرې مو واورېدلې مو خویندو ته مو ورونو ته ټولو ته مو ډېر ډېر سلامونه وایي د مینې ډک سلامونه بې لالچه لالچ مې پکې نشته هېڅ چا نه ماته لالچ نشته یا الله پاک نه مې لالچ دی زه دا خلکو ته چې خیراتونه کوم
یا خلکو ته کوم نو زه خو په خپله باندې خو د ما واس نشته دا خو چې ما ته څوک پیسې راوستي هغې ته خیرات وکړم او په هغه طریقه یې وکړم چې څنګه یې غواړي شبیر جی سلامونه جوان کاکا ته او احمد علي ته وعلیکم سلام ایمای مخې نه شبیر خان ته زما کلی کوټلي کلان شبیر خان ایمای مخې نه ډېر سلام ایس ایس جی سلوټ وکړه شبیر ایس ایس جی سلوټ په کوم خو ورستو خیره صاحب خبرې وکړم خو سید رحمان دی جی سلام جوان کاکا وعلیکم سلام وعلیکم او ملک سے بیا سی بی جی سلام وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ او شبیر ای امین تتره پر نسوه کوا نو داسې کور دی چې موږ د خپلو کلیوالو ته ټولو ته ګپ شاپ لګوو او خبرې اترې ورته وکړو ته خدای به کوي ته خپله غږ کوه و ټولو مسافرو ته دوا وکړو بې لولچه بې ضرورته نه مو پکې څه غره شته نه مو پکې څه لولچ شته نه مو پکې څه حاجات شته بس خدای دې ژوندي لري والا دې کامیاب کړي او داسې بیماران شته چې د بیمارۍ د وجې نه خپل ملک ته نشي راتلی عادي خدای پاک روغ جوړ کړي چې خپل ملک ته راشي که چا ماشومان نه وي خدای دې ورته ماشومان ورکړي ډبل امین امین چې ښه خوشحال الله پاک څخه مې نشته کیسونه وي څه مجبورۍ وکړي این نیکو ارادې دې خدای ټولو کني امین امین خو چې د بدو اراده یې چا وي نو خدای پاک ته هېڅ چیرې نه کني امین امین چې بل ته څوک نقصان رسي او چې پیدې هغه وي او بل ته پیدا رسي نو ټول د خدای کني امین امین نو بس موږ به ته نور څه ویو موږ لکه پکې خبرې اترې کوو 3 بجې به دې ته څه بیا میلوېږم شبیر ای چې بجلی نشته دی بورا کې سویا نو بس بجلی نشته نو خدا په ټولې دنیا ده نو په موږ خو ګوشي نه ده نو به داسې کار دی چې به داسې زه به پکې دا ویم چې شیشې ځان ته والې او یو پی ای ځان ته والې څلور شیشې به اخلي 15,000 والا یو پی ای اخلي او هغه به تا ته ایمین نه چارج کوي او څه به ته یې بجلی نه کوي نو تا به شپه یا ختېږي صحیح ویلې چې نور خو موږ څه بل څه هغه نشته بل څه علاج یې نشته ګوټ پکې کوا ګوټه شروع پکې رولې شروع بله خبره دا چې بس زه به کې ما خبرې خو بس خلاصې شوې ورستو 3 بجې به څه زه بیا میلوېږم که ژوند وي خیر وي سبا ته او بیا 3 بجې ته څه میلوېږم خیر است خیر است که پوری خلک دی سلیخانه ده که کوټلي کلان دی که کوټلي خور دی که بختې ده که شکوټ دی که د موږ د سیمې څومره خلک دي ښځې دي یا نر دي دا ټول د موږ خویندې وروڼه دي او ټولو ته زه دوا سلام کوم او دا دوا چې ما وکړه دا مې ټولو ته وکړه هسې نه چې تاسې وایې چې کنې لکه مطلب دا دی صرف ځان ته لګېده ځان ته نه یم لګېد تاسو ته لګېم ایما یې مخې نه ټولو ته دوا سلام اوس په دې سیجي سلوټ نشم کولی چا پیلې میلاس کېده خو بس یو سلوټ به درته وکړم ډېر ښه ډېر غریب ته پکې څه یې بس زه به څه ویم ایما یې مخې ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی چې نن د جمعې ډېره لوی بزرګریز ده ویلې چې دا هر یو مسلمان ته هم جایز دي چې دا ریز الله رب العالمین د دواړو اخترونو نه اوچته پیدا کړي بېشک سوا د عرفات د ریز پکې منځ کې اختلاف دی صحیح نو که په دغه ریز هر یو مسلمان یو سل ځله درود شریف وي نو لوی مرتبه به ومومي او په دې ریز باندې که چا سل ځله استغفار ووي نو امام الانبیا فرمایي اوسې وایي زه د الله نبي یم او نبی لیکن معصوم وي د ګناهونو نه پاک وي خو لیکن بیا هم زه چې د الله نه دومره ویره کوم چې زه په سل ځلې په ریز کې استغفار یم نو نن ما ته خو د ګناهونو نه ډک وي قسم مې د خانه کعبې په رب وي چې هر سړی د استغفار نه غافله دی صحیح رب العالمین فرمایي چې کوم انسان ما ته په استغفار شلو او په توبه شلو سمندرونو همره ګناهونه یې معاف کوم نو نن ډېره لوی بزرګه ریز ده تمام امت مسلمات ته اورلاین خلکو ته زه دا عرض کوم چې نن ګوره سل ځلې درود یې نه کړي او سل ځلې استغفار یې نه کړي لګیا شي په پوه شوې بلکل الحمدلله د هغې دپاره خو موږ سره سل ځلې استغفر الله الله اکبر دغه یې نن ډېره لوی ریز ده ځکه چې په دې ریز باندې الله په دې کې یو ټیم رستولی دی چې ټیم چاته معلوم نه دی خو لیکن په هغې کې سوال قبلیږي او چې موږ سره غوره دولت صرف د ایمان دی چې موږ د الله ایمان نصیب کړي د دې نه بعد نور سیل نشم یوه خبره ورته زه کوم چې څنګه لکه د خلک څنګه توبه ته نه هیره ده څنګه ته نه
نیک اعمال یې دی هغسې ورته خدای پاک مرګونه راووستو صحیح دیګه یي سړی ووینو چې سبایي شي چې مړ دی هارټ اټیک دی پولج دی کینسر دی دا خو داسې شو لکه تبې بیماري ویلې چې دا چې دي نو هر څه یې عمال سره روسي او بله خدای دې موږ په صراط المستقیم روان کړي چې بالکل په نیغه لاره الله ته روان شو دا یاسب زوی دی اسب ته وایي چې راشه خپل زوی دې وګوره پوه شوې ولازمه به منسی دی شرکا ته دا خبره مې بله دا کوله لګیا ده که نه لګیا ده لګیا ده چې خبره کوه زه ته څه راشه غاټه خبره مې بله دا کوله چې امام الانبیا فرمایي چې په اخر وخت کې به د خلکو امیدونه ډېر لوی لوی په زړه کې شي دی به امیدونه تړي چې سهار به دا کوم سبا به دا کوم د ورور تر ګور نه په سیلۍ کې اوچتې شم خو لیکن د جوان دا خبره چې اچانک مرګونه دي نن رکې دا جوړه ده کیدای شي چې مازدیګاره پورې ماته کپان راوچي لږ غونې سوچ د اخرات پکار دنیا غافله دنیا پاتې کېږي د ډېرو ډېرو خلکو نه ای شعر دی موږ به انشاءالله هغه پیش کوو چې که مالک څوک د دنیا د خزانو شي یوه ورځ به خالي لاس په ارمان درومي دې سره یې ټولو نه په مخه شا وړم او قلبونو نه دعا سوم چې په مخه شا کنټرول ویې لکه پکې خوامخوا که نه دا کته پکې تیایي لکه وایي صبح خانه ولا څه دوه ظلم لکه کوي موږ پکې نیمه ګنټه خبرې وکړې انشاءالله بیا به 3 بجې کوم او زیبیره څه پکې بیا بیګا د ډېر شعرونه خجولي ویلي د خجولي نو مې پوي کې کنه نو مو پوي کې کنه او تک واجب کنه ویلي د مخاتلی بیګا کا په شکل خراب کړي دا اشرف ابو دې نو تړا دې بوتلو دا مرسکه ته ځلګه مدلی دا بدون خبرې ختموو موږ یو کوشش کوو لګیا مدلی مرسکل څه چلو څه وکم به مرسکل پوس پوس کوړتا پځه جی نو بچی ته نیولې باندې کړه نه با شاید راشه على دوت هلون بدي أركيو. بس خات بخات نيجا بتويش بس. بس ده سيكور ده. كذي موي مخينا طولو مسافر وتا. دي مويا خاندون ده تلفون ده موديلا كاميرا وني واخو. ده لکه د سیغاو نه کلو کنه مو دي پلوغه ته روج د پکې هغه سیغاو کوم یو سلوټ کو ته زو کوم اخیری ایمو مخینه ټول ته وشو بس